وهو الجزء الذي لا يتجزا. دا اوس تقسیم دا عین کوي. عین په دوه قسمه ده، یا به مرکبی او یا به غیر مرکبی. چې مرکبی هغې ته جسم وایي، چې غیر مرکبی هغې ته جزء الذي لا يتجزا وایي. تاسو د جزء الذي لا يتجزا نوم اورېدلی که نه؟ کوم ځای کې؟ خمعین الفلسفه کې 5مه درجه کې. صحیح شو؟ دې ته څه وایي؟ نو جسم عین په دوه قسمه ده، یا به پکې ترکیب وي یا به نه. که ترکیب پکې و دې ته جسم وایي، که ترکیب پکې نه و نو دې ته جزء الذي لا يتجزا وایي. هلکه بیا پوه شئ؟ تاسو متن له وګورئ، متن ته وهو دا عین اما مرکب یا به مرکبی، وهو الجسم دا جسم شو، او غیر مرکب یا به غیر مرکبی، کل جوهر لکه جوهر شو، وهو الجزء الذي لا يتجزا، او دیتا سوئی جزء الذي لا يتجزا وی. الکه تاسو په پوه شئ اوس خو؟ وهو ما له قیام بذاته، هغه څه چې هغه د پاره قیام بذاته شته، من العالم د عالم نه. تعین د مرجع کوي چې د هو ضمیر چا ته راجع دی؟ ما له قیام بذاته. مخکې دوه څیزونه تیر شو، یو آیان تیر شو عین چې هغه معرفو، بل ما له قیام بذاته چې هغه معرفو. نو هو ضمیر معرف تراجع که چاته اعتراض ده چې دا تقسیم خود عین کیږي، د ما له قیام بذاته تقسیم خو نه ده، نو څنګه د ضمیر ما له قیام بذاته تراجع؟ تاسو به پوه شئ. تاسو به جواب وکړئ چې ما له قیام بذاته دا معرف دی، او د عین معرف دی، او د معرف او د معرف په منځ کې اتحاد ذاتی، تغایر اعتباری د اجمال او د تفصیل، چې معرف مجملی او معرف مفصلی، بس دغه فرق دی، نور پکې اتحاد ذاتی دی. نو ارجاع د ضمیر معرف ته دا بعینه، ارجاع د ضمیر معرف ته ده. هلکه په پوه شئ؟ نو ما له قیاما بذاته ته ضمیر راجع کول، دا بعینه عین ته راجع کول. بیا به اعتراض وارد شي، هلکه بیا هم معرف او عین دا اصل دی، او معرف دا پرا ده، او دا تقسیم دا عین دا جسم و جزء الذی لا يتجزا تا. بیا هم که دواړه یو هم دی، نو غوره خدا و چې ضمیر دی عین ته راجع کړی، نه ما له قیام بذاته. دی وایي ما له قیام بذاته ته مې ځکه راجع که چې دې کې دوه حسن دي، دوه. یو دا چې قریب ته راجع شه، ما له قیام بذاته قریب دی، او پل اعیان و عین خو بعید، او ارجاع د ضمیر قریب ته اولاد د بعید نه، دا پکې مرجح شه. دویمه وجه دا ده چې ما له قیام بذاته صراحتاً ذکر شوی، او که عین ته مراجع کړی وی، عین خو صراحتاً نه دی ذکر، په ضمن د اعیانو کې ذکر دی. هلکه بیا پوه شئ؟ تاسو زما په دې خبرو پوهېږئ که نه پرې پوهېږئ؟ نو ضمیر یې چا ته راجع کړی هو ما له قیام بذاته. نو دا ما له قیام بذاته
اما مرکبون یا به مرکبی من جزئین د دو جزونو نه فسائدن یا زیاد یلکه د مرکب اقل اجزا دو دی کم نه کم دو جزونو نه به جوړي دي ته مرکب وایي او زیات نه زیاتې دي متکلمین حضرات وایي چې جسم د اجزاء لا یتجزا نه جوړ دی او فلاسفه وایي چې جسم د حیولا او د صورت نه جوړ دی بس یو حیولا د یوې صورت وهو الجسم دا مانو قیام بذاتی چې مرکب بس دا جسم دی کم نه کم دو اجزا دی ورته وعند البعض د بعض ملایانو پنیس لابد له من ثلاثه اجزاء لابدی دا دی لره د درې اجزاونه درې اجزا ورته پکار دي یتحقق الابعاد الثلاثه چې درې ابعاد متحقق شي آنی اغطول یادوما عرض یادوما عمق یادوما دا درې ونه موجود شي هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شي یلکانو جسم چاته وي چې قابل د ابعاد ثلاثه وي طول عرض عمق دا درې پکې راته شي نو چا ویلی دي چې دو اجزا راشي نو جسم شي او چا ویلی دي چې کم نه کم درې اجزا ورته پکار دي ولې چې ابعاد ثلاثه متحقق شي پوه نه شي په درېو کې څنګه ابعاد ثلاثه راځي دوه اجزا کې دي یو کې دی یو نقطه کې دی ورسره د بره بله کې دی نو دا طول شو دا چیز او که څنګ ته دی لاندې حصه کې بله کې دی نو دا عرش او که د پاسه پې کې دی نو دا عمق په درېیمه نقطه کې عرض هم متحقق کېږي او عمق هم متحقق کېږي تاسو په پیسې څوک په پیسې څنګه طول نه دی کنه اوله نقطه طول خو قابل قسمت ها دا طول شو دا څو شو څلور دی کړی څلور نه کنه درې وجوړه لکه تم بورډ نشته چې اوس مې په پوي کړی تاسې ذهن کې راولئ چې ذهن کې راولئ چې یوه نقطه یو ټکی مې دلته کېښوده یو مې لږ د دې د پاسه کېښوده نو دا چې سره یو ځای کې نو طول شه که نه شوه بیا یو بل ټکی راوله د دې لاندیني سره دلته خوا کې کېده نو دا هر شه پلنور شو که نه او که دا درېیم راوالې د دې دویم د پاسه کېدې نو لکه عمق پکې راغی که نه دا یې عمق شي اوس پې پوه شئ که پې پوه نه شي لابدي ده د درې اجزاو نه چې ابعاد ثلاثه متحقق شي وعند بعض مریانو په نیز من ثمانیه اجزا لابدي ده د اتو اجزاو نه یتحقق چې متحقق شي تقاطع د ابعاد ثلاثه په زوایا قائمه هلکه زوایا د زاویې جمع ده بوټ نشته بوټ راوړه زوایا د زاویې جمع ده زه ته یقین سره وایم چې په دې ځای نور ملایان نه پوهېږي تاسو یقین وکئ تاسو یقین وکئ که نه چې په دې دا دلته دې مدرسو کې چې کوم مولین شریخ عاید وایي چې ما ته پته ده قسم دی چې یو هم پرې نه پوهېږي دا نن سبا خو طالبان دې دجال لښکر دی هر چا له زنده‌باد او مرده‌باد نارې وایي تاسو پرې پوه شئ
نو به دا قسم خبرې دي. نو پوهېږي نه که نه ویلي نه دي. نو چې ویلي نه دي نو څنګه د هغې په نه پرې پوه شو او که خوب کې پرې پوه شو. اوس یې ویلي نه دي. دا ملیان وایي موږ تکمیل کړی دی. تکمیل کې کم ویلي دي او دا د کمو خبره ده. تکمیل کې خدا نه یې که نه دا خو د ریاضي د علم ریاضي خبرې دي. تسریع او شرع چغمني او بزباب او اقلیدس او سبع شدات دا هغه کتابونه دي. دا د ملیانو له نمونه ورځي. قسم په خدای که نمونه ورځي. او چې بیا ورځي ما دا تسریع درسه ده شرع چغمني درسه کتاب دی. دا تپوس ته وکړئ بیا نه وایي. تاسو ته خو ویلی شی څه ځکه تاسو خو وایي چې ټیک وایي ویلی نه دي. تاسو په پیسې کې په پوه نه شئ. ګورئ یا خو دوه اجزا ضروري دي. یا لکه دا یو جز چې کوم دی دا یو تاسو ولیدئ چې ما کېښوده دې ته جز الذي لا یتجزا وایي. لا یتجزا معنا تقسیم نه قبلی نه وهمن او نه فرضن په یو صورت کې قابل قسمت نه دي. ورسره بل جز کې د دلته نو بعضې چې وایي چې جسم دې ته وایي چې د دوو اجزاو نه جوړ شوی بس دا جسم شو. د دې دلیل وروسته راځي چې دا ولې جسم شو. بعضې وایي نه د دریو اجزاو ضرورت دی. ګورئ یو جز دا یو د بره کې ده. لکه دې ته وګورئ نو دا چې سره پیوسته کې دا طول شو. دا دریم چې دلته کې دی او دا سره یو ځای کې نو دا عرش دا دې خط نه کوي ترکه سره یې پوه شئ. دا دې چې شو عرش طول او عرض متحقق شو. او که چرې داسې چل وکړو دا دریم په دې د پاسه کېدو نو عمق متصور شو. عمق پېژنئ یا لکه دا د دیوال طول دی دا یې عرض دی او دا چې دا دیوال د دې خښتې نه تر هغې بلې خښتې پورې دی دا یې عمق دی. عمق څه ته وایي؟ جوړوالی. جوړوالی پېژنئ یا لکه د خېټې نه تر شا پورې دې ته جوړوالی وایي او دې ته طول وایي او د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا عرش پلنوالی. بعضې وایي چې اته اجزا ضروري دي. ولې اته اجزا ولې ضروري دي؟ ځکه چې تقاطع د ابعاد ثلاثو په زوایا قائمه راشي. تقاطع د ابعاد ثلاثو په چا راشي؟ زوایا قائمه باندې راشي. یا لکه درې زاویې دي. تاسې ما ته وګورئ دې ته مربع وایي. څه ورته وایي؟ مربع ورته وایي. دې کې څلور زاویې دي. زاویه کونج ته وایي. یوه دار شوه یوه دار شوه یوه دار شوه یوه دار شوه. دا هر زاویه 90 درجې. نو دا ټولې زاویې چې کومې دي ټوله قره چې کومه ده دا 360 زاویې څوی. نو څلور 90 چې راجمع کې دا 90 شوه دام 90 شوه. نو دا ټولې چې کوم دی دا شوې 360. هلکه به پوه شئ که به پوه نه شئ. اوس ما ته لږ متوجه شئ. دا مثلث چې کوم دی نصف المربعی او مربع ضعف د چای د مثلث. یو مربع کې دو مثلثونه جوړیږي. یو مثلث داش یو مثلث داش. یا لکه تاسو په پوه شئ نو په دې دا 90 درجې چې کمی دی ته زاویه قائمه وای. څه ورته وای؟ او چې د 90 نه کمی هغې ته حاده وای، زاویه حاده. او چې د 90 نه زیات وي هغې ته منفرجه وای. څه ورته وای؟ منفرج. هلکه ما ته وګورئ
دې مثلث کې دا یو خو ټیک د 6 شو قائمه شو 90 دا او دا من په دغه شو حاده شو 45 او دا حاده شو 45 15 او دا 15 نو مثلث ټول یو سل اتیا دغه درجه شو الګا مثلث شو وس خم دا وبېجان او کده سي جوړ کو چې وس دا مثال کا مربع د سي شکل کې جوړ کو نو دا دوا حادث وي دا یو چې کومه د قائمه نه ده دا منفرجه ده دا خدانه به زیاته شو بهر تقدیر نو جسم د پارا اتا اجزا پکار دي چې تقاطو د ابعاد ثلاثه په زوایا قائمه وراش هغه څنګه هغه داسي یو داده صحیح نو دې کې واستقاتو د ابعاد ثلاثه را ولا په زوایا قائمه او یلکانو دا تولش دا عرش طول و عرض مو پیژنده لکا نو دلتا طول و عرض چه تا پیجنی نو تقاتو دا ابعاد سلاسو دیو که پا زوایا قائمه سو زاویه قائمه پکرالی سو پکرالی سلور پکرالی سو پکرالی ها وس رازه عمق پیجنی عمق پا دی بل اگدو پا دی په دې بل چې کې خود د سې کا نو یو دوا دار علي دا دې کې خود کړه دا و مخ نو سلور او دوا شپک او دوا ات او دوا لس او دوا دولس نو تا تبا تقاتو دا ابعاد سلاسو علا رازی چه دولس زاویه قائمه جوڑیش علاکه پی پوی نشوی دیو جینا درم قول داره چه جسم دا پارا سو اجزا پکار دی کم نکم اتا اجزا پکار دی سو اجزا اتا اجزا پکار دی نگوری یو جستا دل تکی خودا یو دی دل تکی خودا دا دی یو ځای تل دی ته جوړ کړي یو دی دلته کې خو دی یو دلته دا دی یو ځای کړ دی نه دی هر جوړ کړي سلور شو بیا دی یو د دې د پاسه کې خو دی یو دی دې د پاسه کې خو دو او یو دی دې د پاسه کې خو دو یو دی د دې د پاسه کې خو د دې نه دی عمق جوړ عمق یو دی د بل د پاسه چې کې دی خو عمق جوړیږي کنه الکه تاسو په پوښتنه جوړتیا پکې جوړیږي کنه نو مطلب دار چې ابعاد سلاسم متحقق شو او تقاطو هم بچاو شو تقاطو دا معنا چې یو د بل د پاسه تیر شو په زاویو قائمو باندې زاویه هم قائمه من لراله ګورئ وعند البعض ملایانو پنس لا بدید من ثمانیه اجزاء جزءنا ليتحقق چې متحقق شي تقاطع الابعاد ثلاثه تقاطع د ابعاد ثلاثه على زوايا قائمه په زاویو قائمو باندې زاویه چې په کې دولس راځي ټول قائمي الکه دا د کې بیا بشری قائد پڑھاوي دي ځبانه باندې پوي کې شرح کې نشته دا اردو شرح ما ډېر شرح کتلې دي څو کال کې خدا کې نشته دلته یو کس واغه د عذاب قبر نه اخوای بنات له پړاوي ما سره شرع قائد ویلو ډېر په خوا وختونو کې او هغه غریب چې کوم دی بنات له ویل نو پاره کې تناسخ راځي تناسخ تاسو پیژنئ تناسخ دا د بعض خلکو مسلک دا د بعض بيدین ډلو
چې کله قیامت قائم شي نو د ښه سړي روح به په مرغۍ کې واچي او هغه به مزې کوي په باغونو کې او د بد سړي روح به په سپي کې واچي غپېږي به او دې ته تناسخ وایي. نو هغه ما نه تپوس وکړه دا تناسخ ټکی پکې راغلی په دې نه پوهېږم و یو مولوي صاحب نه مې تپوس وکړه هغه راته وویل چې 2 ورځې وروسته به یې درته ووایم زه به یې وګورم و 2 ورځې وروسته مې ورته وویل چې څنګه چل دی ویل چې مطالعه مې نه ده کړې وایي څه ته وایي نو ما ورته دا خو اسانه خبره ده تناسخ خو دې شي ته وایي تاسو به پوه شئ بنات الشرقائق پڑھاوو په تناسخ نه پوهېده چې تناسخ څه ته وایي تاسو تناسخ زده کړه هلکه به پوه شئ دومره زده کړئ هلکه چې په علم کلام کې د خدای د ذات او د صفاتو نه بحث کېږي. صفات د خدای په څو قسمه دي؟ 2 قسمه دي. یو ته صفات ذاتیه وایي یو ته صفات فعلیه وایي. ذاتیه پېژنئ؟ ذاتیه هغې ته وایي چې په هغې هم خدای موصوفېږي او د هغې په ضد نه موصوفېږي. لکه علم د خدای صفت ذاتی دی خدای په علم موصوفېږي او د علم په ضد نه موصوفېږي چې جهل دی. هلکه به پوه شئ صفات فعلیه هغې ته وایي چې په هغې هم موصوفېږي او د هغې په ضد هم موصوفېږي لکه احیا شوه ژوندي کول دا د خدای صفت فعل دی که نه په دې هم خدای موصوفېږي او د دې په ضد هم موصوفېږي چې اماتت دی. ترزیق رزق ورکول دا صفت فعل دی په دې هم خدای موصوفېږي په عدم ترزیق چاته رزق ورکوي چاته نه ورکوي. هلکه به پوه شئ صفات ذات او فعل هم وپېژندل. صفات ذاتیه بیا څو دي؟ اشاعرهو په نیز باندې صفات ذاتیه 7 دي او د ماتریدیو په نیز باندې 8 دي. اختلاف په تکوین کې دی. تکوین ته ماتریدیه صفت ذاتیه مستقله وایي او اشاعره ورته نه وایي دا اختلاف دی. هلکه دومره خو پېژنئ تاسو نه څوک تپوس وکړي شرع قاعد وایي نو صفات ذاتیه څه ته وایي او فعلیه څه ته وایي هلکه پرې پوه شئ. وليس هذا نزاع لفظيا چا به ویل دا به نزاع لفظي دی وایي دا نزاع لفظي نه ده دا رد کوي. بعض ملایانو ورته نزاع لفظي ویلې ده دی وایي دا نزاع لفظي نه ده. دې پر پوښتای چې راځي شي اصطلاح ته حتی آیت په د پشي بأن لكل احد ان يصطلح هر یو چا د پاره دا حق شته چې اصطلاح قائمه کې علی ما شاء چې سیخ وخی بل هو نزاع بلکې دا جګړه ده په دې خبره کې چې ان المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزاء هغه معنا چې لفظ د جسم د هغې لپاره وضع شوی هل یکفي فی ترکیب من جزئین ام لا آیا کافی دی په دې کې ترکیب د 2 جزونو نه که کافی نه دی؟ څوک کوئی د 2 جزونو نه ترکیب کافی دی او دا 2 مذهبونو والا وایي نه دی کافی یو وایي 3 پکار دی او بل وایي 8 پکار دی. څوک چې وایي چې 2 کافی دي د هغوی دلیل څه دی؟ بس سبا به وایي